بسم الله الرحمن الرحیم. زه چیرمن محمد یاسر خټک مخاطب یم خپل عوامو دپاره او خپل زما د کلي چې کوم مشران دي، علما کرام دي، علما کرام حضرات او زما رشته داران دي، زما ملګري دي، زما دوستان دي، زما د نور کلي مشران چې څومره دي، ټول عوامو ته زه مخاطب یم. یو درخواست کوم چې څنګه اکوړه خټک مدرسې زموږ مشر مولانا انوار الحق حقانی صاحب هغه یو میسج دی چې زمونږ نن سبا ګرانی ډیره زیاته ده او په دې مدرسه کې په هزارو طلبه چې کوم دی هغه سبق وایي او هغه طلبه چې کوم دي هغه زمونږ د دین او د دنیا دواړو ګټه ده. نو زه دا ریکویسټ کوم ټول علما کرامو ته، خپل یارانو دوستانو ته، خپل عوامو ته، چا چې څومره وس کېږي سبا کې خیري جمعې مونځ نه پس باقاعده هغې دپاره چنده وکړی شي. زما د کلي هر جومات نه د یو کس پاسي او هغه د چنده وکړي او دا چنده به بیا ټوله راغونډه کړو او انوار الحق صاحب ته به چې کوم دی په خپله ورکړو، ځکه چې دی زموږ د آخرت ګټه ده. دا ګټه به موږ ته په آخرت کې پته لګي، په دې دنیا کې به هم الله پاک د دې صله راکوي، خو دی ګټه چې کوم دی خاص صرف الله رضا پکې شامله کړو او موږ دغه چې څومره زموږ نه کېږي او موږ خپل دې مدرسې دپاره دا زموږ دپاره یو باغچه ده. موږ به د څومره باغچې مو خیال ساتو نو هغه عمره پل به چې کوم دی موږ ته خوږېږي او هغه عمره صله به موږ ته ملاویږي. نو دوی خپل چې کوم دی دې میوې خپل خیال وساتو باقاعده او د دې سره چې زموږ نه څومره مدد کېږي. نو زه ما خو یو ریکویسټ دا هم دی چې سبا او زما د کلي علما کرام، زما د مشران، هغوی ته زما دا ریکویسټ دی چې سبا زما په کلي کې کیمپ ولګي او دوی دپاره چې کوم دی چانده راغونډه شي. نو دا الله پاک یې ګوره الریډي چلوي. الله پاک د دې حفاظت، الله پاک وایي چې د خپل زه د دین احکاماتو د قرآن د حفاظت زه خپله کوم، خو دا په موږ باندې یو فرض هم دی چې الله پاک به موږ سره مدد کوي انشاءالله. دې کې د شرم خبره نشته، هیڅ خبره نشته. دې کې به موږ سره الله پاک مدد کوي او موږ خپل هم لږ محنت وکړو نو انشاءالله دا محنت صله به موږ ته په دې دنیا هم ملو شي او په هغه دنیا به موږ ته هم ملو شي. زما دا میسج چې کوم دی کوم ملګري ووري نو کاینډلی صرف اور صرف الله رضا دې په دې کې شامله کړي او چې څومره وس یې کېږي نو هغه دې په دې کې چې کوم دی حصه والي او مخکې چې کوم دی زما دا میسج دی فارورډ کی کور په کور دی دا میسج ضرور رسي چې څومره مدد موږ نه کېدی شي چې موږ خپل اخلاص په دې صدقې جاریه کې وکړو انشاءالله. امید لرم زما میسج به تاسو ته ضرور رسي او په دې باندې چې کوم دی باقاعده عمل وکړی شي نو دې کې زموږ آخرت ګټه هم ده، د دنیا هم ګټه ده. ډېره مننه جی، مهرباني، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.